دلته کې د حلالو د تحریم درې درجې دي. یو سیز حلال سیز دی ته پزان حرامه نو دا درې طریقې دي او درې درجې دي. لومبنه درجه خدا دا چې یو سیز حلال سیز دی ته عقیدتن چې کوم دی حرام غني، حلال سیز دی او حلال قطعی دی، یعنی د قرآن په نصوص سره چې کوم دی د حلت ثابت دی. نو هغه حلال سیز یو کس حرام غني عقیدتن، عقیده دا چې دا سیز حرام دی او سیز حلال وي، نو دې سیز باندې انسان کافر کیږي. ځکه چې الله یو سیز حلال کړی دی نو تبه حرام نه غني، نو تا یو حلال سیز او حلال چې په قطعیات سره حلالو قطعی حلالو او تا قطعی حلال سیز حرام وګڼو، په دې انسان کافر کیږي، د اسلام نه بوزي. دا ډومبه درجه ده. دویمه دا درجه چې یو سیز حلال دی او حلال قطعی دی، یو کس عقیدتن او قولا دا حرام نه غني، یعنی عقیده دا نه چې دا سیز حرام دی، خو حلال سیز په خپل ځان باندې حرام کی په قسم سره. زما دي په خدای قسمی چې زبد دي مسلمان رور سره خبرې نه کوم، زما دي قسمی زب مونږ نه کوم، نو ته پته چې دا مونږ حلال سیز دی، مسلمان سره خبرې کول حلال سیز دی، او په قسم سره په ځان باندې حرام کړ. نو دغه ته یمین منعقده وي، دی به د شکار کوي چې د قسمه قسم او خوړ یو حلال سیز په ځان باندې حرام کو، نو د باندې بیا دا قسم ماتول او فرض او واجب دی، به دا قسم ماتي او دغه کفاره به بیا ورکړي، کفاره با سرست را روان. نو د قسمه قسم دا گناه کبیره دا غټ ګناه دی، د قسمه سیز حلال سیز په ځان باندې حرامول. دریمه درجه دا ده چې د قسم نه دی خوړلې او یو سیز حلال دی، دی په عقیده کې هم دا غسیز حلال غني حرام نه غني، خو عملاً یې غسیز پرېخ دی خوري نه، او دغه عملاً دغه حلال سیز ترکول پرې خودل د دې ثواب غني. مثال په تور وبدي یا ډوړې دا غنم دی جوار دی، مثال دا حلال سیز دی او دی خورينا یا چاول دی دا نه خورم، دا سیز نه خورم او دی دا نه خوراک د دې وجه نه کې سیز حرام دی، خو دا د دې دا نه خوراک ثواب دی، ثواب غني. نو دا بدعت دی، رهبانیت دی، د دې سیز پر خودل پکار دی، دا هم ګناه ده. هو یو سړی د علاج د وجه نه یو سیز پری دی، د جسمانی علاج د وجه نه یا د روحاني علاج د وجه نه یو سیز خوخ نه دی پری دی، نو پته کې څه ګناه نشته دی. صوفیو بعضې سیزونه داسې خلکو را نقل کړي دي چې هغې خوراک پرېښی دی، نو هغې د علاج دپاره پرېښی دی. یو سړي باندې چیني شوګر دی او د چیني پرېښودله، نو څه ګناه خو نه دی. بلډ پرشر دی، مالګه چې کوم دی پرېښوده ګناه نه دی، نو د علاج دپاره یو د یو سړي طبیعت یو سیز نه مني او هغه نه خوري، نو دغه چې کوم دی ګناه نه دی، خو یو سیز نه خوراکو دغه دی ثواب ګڼي حلال سیزو، نو دا ګناه دی. نو دا درې درجې د حلال سیزونو د درې واړو الله جل شانه منع کړله.